بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ بیان فرمائی ومن الناس او بعضی دا خلقنا من هغه څوک دی یقول چې وای آمنا بالله چې موږ ایمان راوړی په الله پاک وبالیوم الاخر او پر ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین او نه دوی ایمان راوړي. فرمایي د دینه یو خاص قسم ډله د یهودیانو مراد ده چې ډیر مصلحت پسند او منافق غوندې یهودیان دغه خلک چې موږ څه خبرې منو دوی به وي څه خبرې موږ منو هغې باندې موږ ایمان راوړی دی او موږ مسلمانانو ته دی خو بعضې خبرې به یې نه منلې په بعضې خبرو باندې به ایمان نه راوړو. مطلب دا دی چې په الله پاک او په آخرت د ورځ باندې خو سره وړو ایمان راوړو. الله تعالی فرمایي چې تاسو پوره ایمان راوړئ، پوره مسلمانان شئ، هسې خوا دې خوا مه کوئ چې وایي چې موږ اوس خبرې منو او څه نه منو، د څو نه بیا انکار کوو. نو ایمان راوړئ، آمنو کما آمن الناس، ایمان راوړئ لکه څنګه چې د صحابه کرامو ایمان راوړئ، دې پوره ایمان راوړئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو په شان چې کوم پوره په ایمان کې داخل شي. نو دوی چلول داسې کوي چې نه پوره د کافرانو سره ملګري کېږي، د هغوی نه هم ځان نه راکټ کوي، او دې خوا د خپلو یهودیانو نه هم ځان نه راکټ کوي، او د مسلمانانو سره هم چې کوم دی نو د هغوی په شان هم ځان نه جوړوي. د پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو په شان هم ځان نه جوړوي او د کافرانو نه هم ځان نه راکټ کوي او چلونه کوي، منصوبې جوړوي چې هغوی سره یو او دوی سره یو، نو دوی سره څه مال راځي نو په هغې باندې به د مسلمانانو د وجې نه به زموږ د مال وغیره چې کوم دي څه کېږي حفاظت کېږي. نو دوی وایي چې موږ په الله پاک او په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړو، بالله په الله پاک باندې وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړو. نو په الله پاک او په ورځ د آخرت باندې خو ټول آسماني کتابونو والے سره ایمان راوړو، او په ټول آسماني کتابونو کې د الله پاک ذکر هم راغلی او د آخرت چې کوم دی بیان هم راغلی. عیسایان هم الله مني او آخرت مني، عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړو، یهودیان الله هم مني او ورځ د آخرت هم څه کوي مني، مسلمانان هم الله پاک مني او ورځ د آخرت هم مني. خو چې نه مني هغوی نو هغوی څه نه مني، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه مني، قرآن نه مني، او د ایمان اصل مدار او اصل مرکز څه دی؟ هغه په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړل دي. پیغمبر علیه السلام څه کول دي؟ د هغه پیغمبري منل دي او د کتاب قرآن مجید منل دي. اصل ایمان خو دا دی. نو که ته عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړې، ته په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړې خو صحیح ده، په انجیل باندې تورات باندې ایمان راوړې صحیح ده، خو بیا به قرآن مجید هم مني. مسلمانان خو ټول مني، موسی علیه السلام هم مني، عیسی علیه السلام هم مني، تورات هم مني، انجیل هم مني، او اخیری پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړی دی، او دغه رنګه قرآن مجید باندې ایمان راوړی، قرآن مجید هم مني. او تاسو عیسی علیه السلام خو مني، قرآن نه مني. یهودیان تورات مني، موسی علیه السلام مني او قرآن نه مني. پیغمبر علیه السلام باندې به ایمان راوړي، پیغمبر علیه السلام بیا نه مني. الله تعالی فرمایي چې داسې ایمان ستاسو نه منظور دا قابل قبول نه دی. وما هم بمؤمنین، نه دي دوی ایمان راوړي، دا ایمان نه دی.
ایمان بدای چې تاسو چې کوم دی په کتاب او ایمان راوړئ او تاسو په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړئ هغه پیغمبر بیا تاسو ایمان چې کوم دی کامل خدا دې رسول وجه نه دي ومن الناس من يقول لحفظ الاموال والدماء بعض د خلکو نه سوی د څه د وجه وایي سوی چې موږ ایمان راوړی د څه وجه لحفظ الاموال والدماء د خپل مالونو د بچ کېدلو لپاره او د خپل وینو د بچ کېدلو لپاره داسې وایي ځکه چې په مدینه منوره کې حکومت هم د مسلمانانو او طاقت هم د مسلمانانو ته حاصل نو خو چې مسلمانانو ته حکومت او طاقت حاصل نه د هغوی په مخ کې ته داسې نه شوی چې زه ایمان نه راوړم بیا خو دې ډبوي یا ولې په زور چې کوم یا به ټیکس اخلي معاهده ته به تیارېږي یا به چې کوم دی نو څه به کې ایمان به راوړي او که نه راوړي نو بیا به دغه کېږي د مسلمانانو خبره به مني د هغوی دغه لاندې به چلېږي انډر لاندې نو دوی د ځان نږدې کړي چې دوی ته ور نږدې شو او دوی سره لږ خواږه شو زمونږ مال به محفوظ وي او زمونږ جان هم څه وي محفوظ وي نو څه وایي وایي مونږ ایمان راوړو خو دا عریضي ایمان دی اوس وایي مونږ ایمان راوړی خو بیا چې منو یې نه چې کله خپلو ملګرو شي بیا نه مني نو دا یهودیانو سره چې کوم دي دا منډچان چې کومونو دي هم سره قالت الاعراب اشد کفر و نفاق الاعراب اشد کفر و نفاق منډچان چې دی دا په منافقت کې او په کفر کې سړي دا سخت مطلب دی چې یهودیانو سره منافقان ملګري شوي او خوشا چې کوم باندې وغیره وي نو هغوی به هم د دوی په دا کې وایي چې مسلمانان ته موږ ایمان راوړو خو ایمان بیا نه وړو مونږ الله مانو او ورځ د آخرت منو ایمان بیا نه راوړو او ښه سخت د مسلمانانو سره په مخالفت کې په دشمنۍ کې سخت منافقان د یهودیانو سره ملګري بهرحال الله تعالی دا خبره د یهودیانو باره کې فرمایي چې دوی د زړه نه ګوره ایمان نه راوړي دوی چې کومه خبره کوي چې موږ ایمان راوړی دا د زړه نه وي حقیقت کې ایمان نه راوړي دا صرف چل ول کوي او صرف د خپل ځان د بچ کولو لپاره دا چلونه جوړ کړي دي چې موږ سره راوړي ایمان راوړي ومن الناس او بعضې د خلکو نه من هغه څوک دي یقول چې وایي آمنا بالله چې موږ ایمان راوړی په الله پاک باندې وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې الله فرمایي وما هم بمؤمنین نه دي دوی ایمان راوړي بیا الله تعالی دوی د ایمان تفسیره فرمایي چې څنګه ایمان یخادعون الله دوی وایي کوشش دا کوي چې موږ الله تعالی ته څه ورکړو دوکه ورکړو الله تعالی دوکه ورکولو باره کې چې کوم په کوشش کې لګېږي چې اوس الله تعالی ته څه ورکړو والذین آمنوا هغې خلکو ته دوکه ورکړو چې مؤمنان دي موږ الله پاک ته دوکه ورکړه مؤمنان الله ته څوک دوکه نشي ورکولی الله تعالی ته څوک دوکه نشي ورکولی الله پاک ته ځان ته دوکه ورکوي الله ته دوکه ورکول داسې ځان ته دوکه ورکوي الله تعالی ته دوکه نشي ورکولی او نه مؤمنانو ته چې کوم دي دوکه ورکولی شي هغه به تا ته ویله که ایمان راوړه مسلمان شه او په تا باندې به یقین وکړي دوی خو وایي که نه چې مونږ به مسلمانان شو ایمان به راوړو په خوله باندې مسلمانانو سره هغوی به په مونږ یقین کوي هغوی به مونږ د خپلې ډلې نه څه کړي وشماري او زموږ جان او مال به محفوظ وي مسلمانانو ته چې کوم دی ځان به شو دوی ته به دوکه ورکړو دی خوا به کفر وکړو او خوا به چې کوم دی مزې وکړو بس په دنیا کې مزې دي خو د آخرت عذاب خو تېر دی که نه الله تعالی څه فرمایي الله فرمایي وما یخدعون الا انفسهم دوی کله چې نه ورکوي الا انفسهم مګر خپل ځانونو ته دوکه ورکوي خپل ځان ته نقصان ورکوي د دې دوکې وبال په دې باندې په خپله دي دوکا صنیعهم که صنیع خادم دی د طرز او انداز داسې اختیار کړي لکه دوکه‌باز انسان چې د څنګه طرز اختیار کړي که نه سړي له دوکه ورکړي دوی دقه شانتې خو لکه دا خو الله تعالی ته څوک دوکه نشي ورکولی او مسلمان ته به څه دوکه ورکړي ته خو ځان ته دوکه ورکړي آخرت عذاب خو په تا راځي په مسلمان خو نه راځي لکه یو ماهر ډاکټر دی او حکیم دی تا ته وایي چې لکه فال کوله دې څیز نه او پرهیز کوه یا دوایانې خوره دې څیزونه ته وایې مړه دی پکې چا راوستی دی دا حکیم پکې چا ډاکټر خوره مړه چې څه خورې خوره الله پاک په مونږ باندې چې کوم دی حلال کړي دی دا دین څوک دی چې په مونږ باندې څه کوي حرام ته اوس ووایه چې ډاکټر ته څه نقصان شته حکیم ته څه نقصان شته چا ته به نقصان وي دا یې کس ته نقصان دی چې چا د کوم دی دا بدپرهیزي وکړه دا یې کس ته نقصان دی چې چا چې کوم دی نو دا ډاکټر خبره ونه منله ډاکټر ته اوس نقصان نشته دی نو الله تعالی ته دې نقصان نشي ورکولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې نقصان نشي ورکولی
الله تعالی او دوی چې لکه دا کار مکو دا بد دی پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي دا کار مکو لکه دا غلط دی مسلمانان ورته فرمایي صحابه کرام دا کار دی وی دی موږ له دوکا ورکړه خو یې دوکا ځان له دوکا ورکړه ځان په نقصان کې سپو او غرزو الله تعالی دا خبره فرمایي چې خادعون الله دې دوکا ورکړي کوشش د دوکې کوي چې الله پاک ته دوکا ورکړي والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړي او ما یخدعون نشي ورکولې دې دوکې لاندې څه مگر خپل ځانونه ته او ما یشعرون او دوی نه پوهېږي شعور نه لري نو دا خبر الله تعالی د دې منافقانو يهوديانو باره کې فرمایي څوک چې منافقان د مدینه چې کوم اوس او خزرج والا مخکې خبره ذکر شوی چې منافقان څوک وي چې اوس او خزرج والا کې چې کوم منافقانو عبد الله ابن ابي ابن سلول او هغه چې کوم مرګ دا سردار رئیس المنافقین اسو کوئی نه يهوديان خاص طبقه مراد ده د صورت مدینه منوره کې نازل شوی په مدینه کې خطاب چې کوم نو خصوصا چاته کېدو اکثر يهوديان د شوی په مدینه کې خیر منافقانو بهرحال نو اکثر د منافقان خلک اخلي او يهوديانو کې خاص طبقه مو چې عام چې غسته شي چې کوئی عیسایان یا کوئی يهوديان یا منافقان کو ټول خو دوی چې موږ ایمان راوړي خو اصل ایمان نه راوړي دا کې پرته دا په دوکه کې اصل کې ایمان دغه نه دی دا خبر الله تعالی د آیاتونو کې بیان کوي ومن الناس او بعض د خلقنا من غسوت یقول چې وای آمنا بالله چې موږ ایمان راوړې په الله باندې وبالیوم الاخر او پر ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین او نه دي دوی ایمان راوړونکي یخادعون الله بدوک ورکوي الله پاک تا والذین آمنوا هغه کسانو ته چې مؤمنان دي وما يخدعون او دوکن ورکوي دوی الا انفسهم مگر خپل ځانونو ته وما يشعرون او دوی نه پوهیږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم